دارالعلوم دیوبند دی. د دارالعلوم دیوبند مقصد دا نو چې علما دې صرف سیوا شي، هغه د علماو تعداد نه سیوا کو بلکې هغه د رجال کار تعداد سیوا کول غوښتل. هغه خلک چې هغه په مخ د ځمکه د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت په توپیل باندې صحیح جانشینان او صحیح وارثان د انبیاء علیهم السلام جوړ شي، هغه داسې خلک پیدا کول غوښتل. صحابه کرامو ته وګورئ، هر صحابي ستوری دی. محبوب پکې تخصیص نه کړي چې ابوبکر ستوری دی یا سپوږمۍ ده، عمر ستوری دی یا سپوږمۍ ده، علي چې دی نو دا ستوری دی یا سپوږمۍ ده، عثمان ستوری دی یا سپوږمۍ ده، باقي صحابه ګورې نه دي. بلکې محبوب فرمایل اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه بالکل د ستورو په شان دي، کوم پسې چې ځي نو ته به لار مومې. زه کله کله طالبانو ته مثال ورکوم، نبی علیه السلام فرمایل اصحابي کالنجوم، زما صحابه په شان د ستورو دي. نو ستورو کې غټ او وړوکی شته، کم بنده ته ډېر وړوکی ښکاري لرې نه، او کم بنده ته ډېر غټ ښکاري. نو په صحابو کې د مرتبې په لحاظ باندې لوی او واړه شته، خو په ستورو کې چا دا نه دي ویلي چې دا ستوری ښکلی دی دا بل ستوری بدرنګ دی. څنګه چې په اسمان ټول ستوري ښکلي دي، دغه شان زما د محبوب اشنایان او ملګري ښکلي دي. هغه که هر څوک دي چې چا محبوب ته یو نظر کتلی دي، هغه صحابي جوړ شوی دی. او د علماو په خدمت کې عرض کوم، صحابي دی زمونږ علما ټول تعریف کوي، هغه چاته ویلی شي چې محبوب سره صحبت راغلی. خو یو عالم، یو محدث، یو صوفي د دې تعریف دا نه دی کړی چې دوره موده یې ورسره تېره کړي او خبرې ترې اورېدلي، حدیث یې یاد کړي، هغه ته صحابي ویلی شي. چې چا دې نه یاد کړي هغه ته صحابي نشي ویلی. دا تعریف نه دی، بلکې تعریف دا دی چې په دې خپلو سترګو یا لیدلی، یا ورته محبوب کتلی، یا محبوب ته کتلی، په ویښه یې لیدلی، په ویښه یې ناسته کړي، د ایمان په حالت کې د محبوب سره په یو ماحول کې ناسته کړي، دغه ته صحابي ویلی شي. که بل سړی الله ولی وي، که په علم د امام اعظم ابو حنیفه مرتبې ته رسېدلی وي، که په تقوا د جنید او د شبلي مرتبې ته رسېدلی، او که د ویس کرني غوندې د لویې مرتبې خاوند دی، خو چې زما محبوب سره مخامخ ملاقات نه شوی، هغه صحابي نشي کېدی. معلومه شوه دا په علم باندې نه ده، دا په معرفت باندې شوه. معلومه شوه چې دا په تحقیقاتو باندې نه ده، بلکې دا په صحبت باندې ده. چا چې د محبوب سره یو لحظه صفت راغلی دی، د صحبت صفت راغلی دی، د هغه زړه ته الله تعالی د کوم ایمان نورانیت ورکړی دی. زما د قسم په خدای که د ټولې دنیا تهجد گزار را جمع شي، علما را جمع شي، محدثین را جمع شي، صوفیای کرام را جمع شي، حاجیان را جمع شي، نیکان را جمع شي، د ګیرو خاوندان را جمع شي، د دلائل الخیرات ویونکي را جمع شي، د درود شریف په لکونو لکونو ویونکي را جمع شي، د هغه صحابي مرتبې ته نه رسي چې هغه یو لحظه د محبوب سره صحبت راغلی. معلومه شوه چې څه دي هغه په صحبت کې دی.